نن د راولپنډي کمشنر پریس کانفرنس وکړو او هغه ویل چې میرا داندلی کړی دو و داسې کسان چې هغه 50,000 60,000 لیډ باندې دی ګټلی و او میر آ کسان هراو کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن بنو میډیا آفیس چې مش سره موجود دا سینیر صحافي رحمت الله شباب بای و انتخابات وشول، ډېر کسان د داندلی الزام ولګو، ډېر و چې نه صحیح دي. دغه حواله سره احتجاجي نه وشول. میرو د سره معلومات کوي چې دای سوي دغه په باره شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپې سیب داسې روزه دومره د داسې انتخابات وشول چې چا وګټله هغه جوړي، چې چا بوی د اخوا سره جوړي او چې چا ګټلی هغه جوړي او سره بدقسمتي سره ټول ملک جوړي. مش کو ګوري د مش تعلیمي ادارې باندې نن شپږم او تم اورېدو تعلیمي ادارې مې باندې کاروباري مرکز مې باندې روډینا مې باندې اسپیټالې ته سیک نشي تلای، غام شدي ته سیک نشي تلای، ډېرې مسلې سره د کوم مخامخ ته او بدقسمتي سره چې سیک وی چې مو سره داندې شوې رو هغه په روډ دا او چې سیک وی چې زه ګټلې مې رو هغه په روډ دا. نو د انتخابات چې کیمه و ټوپی ډراما و او بس تیرا شو. نن د راولپنډي کمشنر پریس کانفرنس وکړو او هغه ویل چې میرا داندلی کړی دو و داسې کسان چې هغه 50,000 60,000 لیډ باندې دی ګټلی و او میر آ کسان هراو کړل او مخالف کسان مې کامیاب کړل. و چې مو لوند چې کیم افسرانو هغه جړل چې دا ډېر زیاتای دا او چې مو ته چې نه کوي و داسې خو نن و چې مو زغ خپل ضمیر ملامت کړل او مو دا مخصوص کړه چې دا خو ډېر غلط کور کړه دا و چې زغ خپل ځون ته په خپل پنسي خوښاو چې مو ته د پنسي روکړه شي چې دا مو څه کړی دی مو د مرز یو تای ویل کړه دا آیا پلیز گرفتار یا که دغه حواله سره سویا. شکر دی چې د ضمیر رمدای شه او پلیز گرفتاری چې کیما تو خبره وړله دا یو شی اقدام ده او خپل غلطي تسلیمول چې کیم دی د پانه شی اقدام ده. خو بدقسمتي سره همیش په دغه ملک شه دی 76 سال نه د شی ډېر خلک ضمیری نه چې کیم دی ارزام دي شوی دی او هغه خپل منلي دي او په باندې پراپر کمیشن نه جوړ شوی دی. زه ته ذکر وکړم د اصغر خان کیس مطلب په باندې کمیشن جوړ شو، دنه علاوه د لال مسجد کمیشن جوړ شو، دنه علاوه د قیداباد درنه کمیشن جوړ شو، نه را ډېر داسې شي نه جوړ شول. خلک ضمیری نه ارزام دي شول، خلک اقرار وکړو او تر اوسه پرې خلک تاسو دوند ملو. نو بعد دا روټین ذمہواری وا قابلیت اګړه زون یو خلاص کو دی چې کیم اده کاندیدټو دغه زون خلاص کو بس نه خطر نشته په دغه ملک شته میژه دغه ملک تقدیر د میژه د قوم بدقسمتی دو چې میژه په ماشاشه دغه شی زیاتای دغه شی ظلمینه او دغه شی د یو بل حق تلافي کوي خو دغه حق تلافي چې کیمنو دغه مخنیوي نه کوي. زه په بدقسمتي سره ته وی چې تحریک انصاف چې د انصاف په نوم دی د پالټي جوړ کړی و او چې کله د دې ګورنمنټونو دی دغه علاقې سره انصاف وکړو تو نه سوال کو چې دغه علاقې سره د وطن سره انصاف وکړو. تاسو یې چې انصاف یې نه کړه کیم د شي کړه را صحیح کیم د شي کړه را بنیادی سوال لغره تحریک انصاف نظریاتي خلک چې کیم یو هغه سایډ لاین کړل او چې کیم پیراشوټ امیدوارون وي د پیسو امیدوارون وي آی روستل او هغه په پیسې باندې وټی نه خوستل هغه په پیسې باندې ځونینا بار کړل. نو د خپل ورکر سره چې د انصاف نو غونو نه راوړي چا سره انصاف کوي دا د میژه د غمل کلمیارو الله دا وکړو چې د خړی چې سره ضمیر رمدای شه د شي د میژ د ټول لیډرشپ ضمیر رمدای شي میژه د بیروکراسي ضمیر رمدای شي او د میژه هغه مخلوق چې پسترګې نشي لیدل دغه ضمیر رمدای شي. نو ورسته د ملک د علاقہ د وطن دا مخشه ترقی قاعده پرمختګ قاعده د میژه د ارتلین کې نسل چې کی مستقبل دا محفوظ وي او کچره دا شای خالد ضمیر رمدای شي او کمیشن جوړ شي او خبره ختم. نو دغه سره په علاقہ شه په وطن شه په هغه شه ایسه قسم چینج نصیبات دغه وی ویلو بس خبره ختم شوه. قدرمن داو د میرا ګرون ملګره سینیر صحافي رحمت الله شباب بای چې د خپل خبره توسه د مخ شکړلې توسه سوی یې چې په دغه ملک شه تکیم انتخابات وشل داندلی شوې دو کا واقعي صحیح وټی نه چدلی دي مش تخپل رې په کمنټ شروع کړئ. مش تو سن اجازه خوري سره د کیمرامین افاق بای د الله پامن.